موږ نه خورشید صاحب په شکل کې یو سینیئر صحافي جدا شوی دی. دا هغه زموږ سره عظمت صاحب موجود دی، چیرمن صاحب، هغې سره خبرې وکړو چې څومره وخت یې دې سره تېر کړو، څنګه وخت یې تېر کړو. جی نن تاسو ماشاءالله د هغې په دغه کې ختم القرآن هم وکړو، یو خیرات هم وکړو، خو دا ووایي چې څونه وخت یې تېر کړو جي او څنګه زندګي تاسو ته تېره کړې وه. بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو مهرباني چې نن مونږ دا یو اهم پروګرام دلته بلکې ختم القرآن پروګرام مونږ کړی و، هغې کې تاسو هم شرکت وکړو. خورشید صاحب مونږ سره تقریبا 3-4 کاله مونږ سره دلته هغه وخت تېر کړو او هغه داسې و چې مونږ یې د هر یو دغه نه بېغمه کړي وو. د افیس هر یو سیسټم هغه په خپله به سمبالولو. زمونږ چې دواله ورغلو نو د هغې فیملي چې کوم هغې سره مونږ میلو شو نو هغې مونږ ته وویلې دا واحد تاسو وایئ چې خورشید صاحب تاسو سره دومره وخت تېر کړو. نو مونږ سره ډېر ښه وخت تېر کړو. مونږ ډېر زموږ د دې ادارې دپاره هغه ډېر خدمات دي او دا یو داسې خلا ده چې هغه به چېرې پوره نه شي چې کومه کمې زموږ په دې دغه کې راغللو. خورشید صاحب د الله پاک په جنتونو کې ډېر ښه انسان و، سنجیده بني آدم و، غیر ضروري معاملاتو کې به خامخا نه انګیج کېدو. هغه ټول عمر انګریزي صحافت کې تېر کړو. کله چې موږ انګریزي صحافت کوو نو رابطې کافي وي، بیا منځ کې پکې لږ غونته کېجول راغی. بیا کله چې زه دې خواته راغلم نو هغه د یو اخبار ایډیټر و، زه د بل اخبار ایډیټر وم. دواړو به یو بل ته ټوکو کې هغه به ما ته سر وي، ما به هغه ته سر وي او ګپ شپ به یې لګولو. حالاتو شکوه ګیله به یې اکثر کوله او په خاص توګه چې د تېرو شپږ اتو کالو نه صحافتي دنیا کې چې کم بحران راغلی دی او کم د بېروزګارۍ ګراف زیات شوی دی او د تنخواګانو د مراعاتو کمی راغلی دی، هغې اثرات په خورشید صاحب باندې لکه زموږ د ټولو چې څنګه دي داسې په خورشید صاحب باندې ډېر نمایه و. خورشید صاحب تعلق باجوړ سره و او د کلي نه زیات وخت دلته پېښور کې تېر کړو. مختلف میګزین سره پاتې شو، اخبارونو کې پاتې شو او ټول عمر یې دغه د انساني حقونو او د جمهوریت په هکله خبرې اترې وکړلې، رایې ورکړله او د بل د حق غوښتلو یې همیشه مرسته وکړله. دا بیله ده چې صحافیان همیشه خلکو له حقونه غواړي، په خپل حقونه چې کوم دی هغه چکېږي او هغې ته هغه شان توجه نه میلاویږي کومه چې پکار ده. خورشید صاحب څنګه نور سینیئر صحافیانو سره ډېر نږدې پاتې شوی، داسې په آخري وخت کې هغې ما سره ډېر نږدې پاتې شو. نو ما هغې کې ډېرې خوبیانې وکتې. یو خو انتهایي مخلص انسان و، هغه په زړه کې ډېر زیات درد و. هغه خلکو دپاره چې کوم غمځپلي خلک دي، که هغه په دنیا په کومه کونه کې دي، بالخصوص صحافیانو کې کوم صحافیان چې دې وخت کې بېروزګاره دي یا مشکلاتو شکار دي، نو هغه زړه غوښتو چې یاره زه دې دپاره څه وکړم. هغه به بار بار وایي یاره چې زه څه تحریک چلول غواړم. نو هغه یو انقلابي شخصیت و. بله خبره دا وه چې صحافتي لحاظ سره که موږ هغه ورک وګورو نو هغه د انګلیش صحافیانو صحافت شوق لرونکو لپاره یو اکیډمي حیثیت لري. هغه په انګلیش صحافت کې پوره زندګي تېره کړه. هغه به کوشش کولو چې زه په انګلیش صحافت کې جدت راولم، هغې کې څه نوی کار وکړم. اخره کې دې فرنټیر نیوز ایډیټر په حیثیت باندې موږ سره و، نو چونکې په یو ځای به موږ ناست وو نو هغه به ډسکشن به هم کېدو. خو ده کې ما یو داسې جذبه کته چې که الله تعالی دله لږ نور ژوند ورکړی وي نو دې به صحافیانو دپاره ډېر څه کړي وي. زه وایم چې خورشید صاحب انتهایي یو بلنسر شخصیت و او ډېر مینه محبت والا کس و او خاص طور په د صحافیانو دپاره د هغه یو ښه جذبه وه، د هغې د ښه د مستقبل دپاره او بس سوچ یې داسې یو انقلابي غوندې کې سوچ و چې 24 ګنټې به هغه دا سوچ کوو چې زموږ د صحافیان چې کوم دي غریبانان لکه ډېر یو پسمانده قوم دی که نه دي او د هغې دپاره ډېر ښه لګه، صحافیانو دپاره د هغه ډېر ښه جذبات وو. شاهد بھائی خورشید صاحب خو زموږ مشر هم او په صحافت کې د هغه چې کوم یو مقام دی هغه داخله به پوره نه شي او نه صرف فرنټیر نیوز کې بلکې هغه د اخباري صنعت باندې عبور و. هغه یو کالم نګار هم و، هغه به ادارې هم لیکلي، هغه د صحافت په دغه باندې مکمل عبور و. یو ښه سړی و، یو ښه صحافي و، ښه انسان و، یو ښه دوست و، یو ښه مشر و، یو ښه لیډر و. او بس چې یو سړي کې دومره ګل وي نو هغه د پاسه مزید ویل چې کوم دی که نه هغه هسې ابستي صاحب خو زموږ مشر و جي او هغې چې څومره وخت دلته موږ سره په دې افس کې تېر کړی وی نو لکه داسې زموږ دوستانه ماحول و جي. حالانکې زموږ په ټولو کې دې کې مشر و خو هغه یو ډېر یو کارکن او یو محنتي انسان و. هغې د اخبار یو داسې سټیج ته رسولی و چې د هغې مخکې فردر دا پروګرام و چې په پېښور کې زیاتر دلته انګلیش اخبارات نشته دي
نو هغې وایي چې دې دپاره زه داسې پلانینګ جوړوم چې داسې لکه څه وخت یې اوس مثال په توګه ډان نیوز او فرنټیر پوسټ و د هغې یو نوم و نو د هغې دور بیا ختم شولو دوی کوشش کولو دوی به موږ ته هم دغه خبرې کولې چې یاره موږ داسې یو سیسټم جوړوو چې دا انګلیش موږ پروموټ کړو انګلیش نیوز پیپر باقي د هغې علاوه دا و چې هغه یو سینیر تاسو هغه په ډېرو ښو ادارو کې پاتې شوی نو هغه زموږ د دلته د دې سټاف دپاره د دې ادارې دپاره یو ایسټ و یو سرمایه وه او الله دې هغه وبخي بس دا خو د بخانې اوس د بخانې شو مرګونو سوداګر را پسې ګرځي مرګونو سوداګر را پسې ګرځي ډېر راته وګوره کېدای شي سبا نه یم